د جمعې په دغه ورځ باندې خالد منصور چرته وي هغه په ښکار پسې ګرځي او موږ یې چې کوم دی نو بدل ته تاسو ته کینولو او دغه پروګرام به کې نو بس زه بیا راشم زه یم زه خپل اورېدونکو سره به دغه خپل پروګرام چې کوم دی مخ په وړاندې بوځو او یقینا چې دغه نیوز راونډ اپ ته به تاسو په انتظار ناست او دغه پروګرام چې کوم دی ستاسو تنده ماتئ هغه څه وي به ځان له لږړخه کوږي نور خو مسایل دي هر طرف ته ګران اردوونکو نننی پروګرام به زه ډالۍ کوم او خبرې ترې به کوم په ډي پي او 400 مسعود احمد بنګش باندې زه یم خو زه پروګرام بل طرف ته بوځم نو یقینا چې 400 سره نه کم یو افسوسناک خبر دی څومره د واتساپ ګروپونه دي په هغې د ډي پي او صاحب خبرې فیسبوک باندې پوسټونه دي د ډي پي او صاحب خبرې په دکان کې ناسته د ډي پي او مسعود احمد بنګش خبر دی خو تاجرانو سره کینی خو سیاسیانو سره کینی نو د مسعود احمد بنګش خبرې هغه د ټپه ده که نه داسې مړ شه چې ته خاندې او خلکه جاړي نو د هغه ټرانسفر شو هغه خاندله او هغه ټرانسفر چې کوم دی نو ډېر په ترقۍ باندې او ډېر ښه سټ ته لاړه دا نه چې ښه سټ ته نه دی تللی ډېر ښه سټ ته لاړه او دا واحد ډي پي او دی چې د دې ځای نه لاړه نو صوبایي حکومت ډېر په فرمایش باندې هغه بوت تر دې چې زموږ د 400 څلور امپیګان او 2 منیګان هغه د ده په واپس دلته پرېښودو کې د هغوی د وینا مطابق چې هغه ناکامه شوي د هغوی یې نه ده منلې بهرحال د هغوی مثال د یتیمانو دی د هغوی نه موږ ګیلې نه کوو دغه امپیګانو او منیګانو نه هغوی له ټولې خبرې موږ کوو دا د ترقیاتي کارونه ولا موږ روړو او موږ وایو چې هغوی په افتتاحګانې کوي چې برید پې تاوی او چې دلته لږ پوزیشن ښه وي نو د هغوی دپاره چې کوم دی موږ دا د 400 کې یو شمېر منصوبې روانې کړي دي او ښه په سیلنس سره چې زموږ په وجه باندې نیوز راونډ اپ په وجه باندې او اسرار خان او یا خالد منصور اوس تاسو وایئ چې اسرار خان خو هم د دې حکومت نوکر دی او دلته کې دغه دی بلکل نوکر دی خو نوکران ډېر زیات دي تاسو چېرته د هغوی کارونه لیدلي زموږ په دې 400 کې چیف سیکرټران پاتې شوي چیف سیکرټران یو ګز سړک ته راته وښي چې دلته یې کار کړی دی په دې 400 کې چیف سیکرټران پاتې شوي دا اوس سیکرټري دی د سیل ډبلیو او چیف سیکرټري چې کوم دی هغه اعظم خان صاحب پاتې شوی دی کاظم نیاز صاحب پاتې شوی دی داسې نور ډېر غټ بیروکراټ پاتې شوي دي په مختلفو محکمو کې خو ما څه نه دي لیدلي خو دا افسر پورې خبره ده لکه نن زه خبره ترې کوم په ډي پي او 400 پسې نو ډي پي او 400 چې زه به ورسره داسې کله کېناستم نو د عمر رضی الله تعالی عنه خو د هغه قول خبره به یې کوله چې د دریای جیلم خبره به یې کوله او چېرته خو بس ساده ژبو کې به زه ده ووایم چې د دریاب په غاړه باندې یو سپی هغه هم چې کوم دی نو په نخره وي نو هغې تپوس په زمانه کېږي نو د ډي پي او صاحب به ټوله ورځ دا سوچ و اوس خو په بعضو تاڼو کې یا په بعضو تحصیلونو کې د ډیسپیانو نه کوتاهۍ او کمزوری کېدی نو دا هغه ګرم نه دی څوک هم چې د هغه دفتر ته تلي دا ټول 400 وال به زما د هغه ګوري نو پارټۍ مې ورله کار کړی دی اس ایچ او یې ورله د خپل ټیلیفون نه میلو کړی دی اس ایچ او یې ورته کینولی دی او اس ایچ او تر هغې نه دی پاسېدلی چې دغه صارف هغه ته تلې رسېدلی نه دی او د هغه جایز کار یې چې کوم دی نو په هغه ټیم باندې حل کړی نه دی دا ما په خپل 40 کاله صحافت کې چې ما څه لیدلي دي هغه به زه نن دغه پروګرام کې شریکوم او دا منحصره ده یو افسر پورې او ما به چې د پی ټي آی کله صفت کو نو ما وی په دې 11 کاله کې خو چېرته د خیر ښېګړې کار یې کړی دی نو هغې دې ضلعې له یو ډي پي او ورکړی دی یا نه دی ورکړی خو ملاتړ یې کوي نو هغه ما وی چې یاره یو 2 کاله به تېر کړي نو دا به د دوی کارنامه وي خو هغه په 6 میاشتو کې واپس لاړه نو دا یې زاړو کارنامه منم نه دا یې د 400 سره ډېر غټ زیاتې وشو چې د 400 نه د هغه ټرانسفر شو او دا د دې 5 امپیګانو د 2 منیګانو دې ضلعې له خو دا یو پراجکټ ښه دې پراجکټ کې څه کار دی دې پراجکټ کې دا کار و چې ایس فروش هغه دنده کومه دنده چې زموږ د بچو پنده ده هغه دنده چې زموږ ډېرې خویندې کونډې کړې هغوی دې خلکو له ایس ورکوي په بهر ملکونو کې خرڅي هلته چې ګیر کړي چا نه سرونه کټ کړي او څوک دې وخت کې په جیلونو کې پراته دي یا زما په دې 400 کې ډېرې خویندې داسې دي چې 3 او 5 بچي دي او خاوند یې ایس کی او دا یوه قاتله نشه ده هغه خلک غصې په سوړو ننوستلي وو څه په جیلونو کې پراته دي د مردانو 400 جیل هغه ډک پروت دی
او د دې ډي پی او صفت کوله هم ځان له دشمني کتلو د یو ځای بل ځای نه به د پسې کال راته زمونږ ډېر صحافیان چې کوم دی اخلي قلم والا خاموش وو د خولې نه چون نه وته او الحمدلله د الله پاک لاک شکر دی چې نن مې ضمیر خوشحاله دی چې کوم یې ښه کار کړی دی برملا مې ستایلی دی چې کوم ځای کې لږه کوتاهي شوې ده هغه مې ورته په ګوته کړی دی او په سبا یې په هغې اکشن اخیستی دی او په صحافتي دور کې چې یو افسر پورې اکشن اخیستی دی نو هغه دغه ډي پي او چې خبره د هغه غوږو ته رسېدل د هغې تحقیق کول او هغه ترسره کول بله دا چې شپارس یا ام پی ای یا ام ان ای ورتګ به خو کار به خپل کو د قانون نه خبرو او قابلو د قابلیت په ختمه وه نو هر سړي له به چې کوم دی نو دغه مطابق جواب ورکو عجزي وه پکې غرور تکبر پکې نو د الله یره وه پکې او چې تپوس پرې کو نو وي دا هر څه الله کوي هر څه الله کوي الله به خیر کي ټوله شپه به صرف څادر اچولو او په ګاډي کې به یوازې ګرځېده ډېر خلک به دا ګوی ورکوي چې د شپې کس درولې دی تپوس یې کړی دی په دې ځل 400 کې د 2 بجو پورې ما نن دغه زه نن 11 بجې تللی وم او تر د 3 پورې ناست وم او صرف مې ورته کتل د هغه د مخ نه هغه نور او هغه کې چې کوم هغه خوشحالي محسوسېده او کار چې کوم دی